حدیث سرته بیانوما اول نکاح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په 25 سال عمر کې سلويخ کلن مبارک خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وعلیها السلام هغه سره فرمایلی خدیجه الکبرى د سلويخ تو کلو حضور مبارک عمر 25 سال دا دومره نیک عمله دومره پاک دامن بیبی دومره عفیفه دومره صالحه بیبی یو حدیث ارتوای ما سیدنا ابو هریره رضی الله عنه دا حدیث روایت تی او امام بخاری دا حدیث په بخاری کی روایت کړی دی او په بخاری کی باب مناقب الانصار دا یو باب د پاغي کې د حدیث مناقب د انصار او پاغي کې بیان دي پاغي کې دا حدیث مبارک دی سیدنا ابو هريره فرمایي دومره نیک عمل صالح بیبی و خدیجه الکبرى وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل وچ یو ذل مالا جبريل علیہ السلام راغی او وچ خدیجه مبارک تلی وا مالا یا سالن راوڑ پلوخی کی یا مالا یا خوراک راوڑ ویچ جبریل علیہ السلام مبارک راغی ابا حریرہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی ماتا جبریل علیہ السلام او فرمائل خدیجہ مبارک ابا استالا پلوخی کی دادا سالن بالا راوڑی اول نے راتوی دا بالا سالن راوڑی دا بالا خوراک راوڑی دا بالا سکاک راوڑی را روانا دا سارا یا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کولا او چې بیا راته څو فرمایل قربان چې کله خدیجه مبارک راشي ورته و فرمایا چې رب طرف نه راغلی ما ربم په خدیجه سلام وایي او زم په خدیجه باندې سلام وایي رب سلام پی وایي زم په خدیجه مبارک باندې سلام وایم چې کله راشي لوخی کیوی دا ورته وایا او بیا به خدیجه مبارک لده خبره ډیر خوند ورک حضور مبارک ته بار بار وی چې ما نوم یو واخیسته چې خدیجه باندې رب حضور علیہ السلام ورته فرمایي ستا نوم یو واخیسته چې ربم پتا سلام وایي او جبرئیلم پتا باندې سلام وایي تمره پاک بیبی او بیا په اخر کې ورته فرمایي قربان خدیجه مبارک ته وایا چې رب لا یزال په جنت کې دا د بخاری حدیث ته باب مناقب الانصار خدیجه مبارک ته فرمایا چې رب په جنت کې تعالی یو خصوصي کور تیار کړای او دا کور بڅنګي خدیجه مبارک صفت یم واورا دا بداسي کوری چې نبا الت شوري او نبا الت تکاوټي تکلیف بتاتا التنو لوگی بعض وقت انسان تا شور د وجه نه بهر محله کې انسان تا کور کم تکلیف التبن شوري او نه تکاوټي داس یو کور رب لا یزال خدیجه ته وایا چې رب فرمای چې ما دل تیار کړای په جنت کې دغه بیبي حضور مبارک ور سره څومره مینا وا څومره ور سره محبت تاسو دینه اندازه ولګوي دوه خبر یرته کومه چې کله خدیجه مبارک د حضور مبارک په نکاح کې وا حضور مبارک یو نکاح نه کړي یو نکاح د خدیجه مبارک په ژوند باندې حضور مبارک دویمه نکاح نه کړي چې کله هغه وفات شو او کله وفات شو په لسم کال د اعلان نبوت باندې د هجرت نه یو درې کاله چې کله حضور مبارک د مکه مکرمه نه هجرت ک مدینه منوره ته دا غینه یو درې کاله وړاندې مکی دور کې چې هغه ته لسم کال د اعلان نبوت مبارک وفات شو او په اومدغه کال باندې ابو طالب سے وفات شو د علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ والد سے او د حضور مبارک با سره ډیر مینا لرون کایترا ابو طالب سے چې حضور علیہ السلام سره ډیر مینا وا هغه په دغه کال باندې وفات شو تاسو دینه اندازه ولګوي چې دغه کال پیغمبر علیہ السلام سنوم کې خود عام الحزن وسم په حدیثو کې دا کال مشهور دی په عام الحزن باندې حزن معنا څه ده تکلیف والا کال حضور مبارک په دغه کال ته تکلیف والا کال وي چې په دغه کال باندې ماته ډېر تکلیف ملو شوی یو مګران بیبي خدیجه الکبرى وفات شوی په دې باندې یو مګران تر ابو طالب سے په دې کال باندې وفات شوی دی حضور علیہ السلام مبارک لنم کې خود عام الحزن تکلیف والا کال
او بیا عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به حضور مبارک سالن فراخو ډیر بو شوروا به پکې ډیر وا یا بچا څه تحفه راوړه عائشہ مبارک فرمایي عائشہ مبارک دا خبره واوري وی چې حضور مبارک به مال په کاسو کې په پلیټو کې شوروا او داوا چول او چې کورونه مرته معلومو کورونه وی چې ماته به فرمایل دا پلانکی کور لويسا الته د خدیجه مبارک یو ملګری راغېلې ورکړه دا پلانکی کور لويسا الته د خدیجه مبارک یو ملګری را اغېلې وېسا د خدیجه مبارک د وفات نه پسم حضور مبارک د هغه ملګرو ته چې هغه چې څنګه زنانو ملګری هغه ته حضور مبارک په خپل لاس باندې روټي اور لګلې خوراکي اور لګلې عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې مال بډېر ادا سي دي ته رشک ویل کېږي یو قسم لبراته چې دا زه موجود ما او ته بیام خدیجه مبارکه یادې او هغه خو پرې د هغې ملګری یادې چې ماته به فرمایل عائشہ مبارکي چې کوم محبت ما سره خدیجه او کوم محبت ما خدیجه سره کوم لاس مال خدیجه مبارک را کړو کوم لاس علماء ور کړو بیبيانو کې داسې لاس مال چانه را کړو هغه بیا له بیبي دا او ګوره دا یاد لر علما چې کله فرمایي چې حضور مبارک ټولو نه زیاته مینه عائشہ صدیقه سره وا دا د خدیجه الکبرى نه پس خبره ده دا یاد لرئ یو قول پکې دا دی چې د خدیجه الکبرى نه پس چې حضور مبارک په بیبیانو کې زیات محبت او قلبي هغه عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها سره ورنه زیات محبت یې خدیجه الکبرى سره ټول بچیان دو زامن او څلور لورانې بچی چې کومو د حضور علی السلام او باغې کې شپږ بچی څلور لورګانې دو زامن پیغمبر علی السلام خدیجه الکبرى نه پیدا دي یو بچی حضور علی السلام مبارک بل بیبی دا ماریا قبطیه رضی الله تعالی عنها چې هغه نه سیدنا ابراهیم رضی الله عنه حضور علی السلام بچی نوم ابراهیم دی جنت البقیع کې بالکل اغلار په کناره باندې مدفون دی مبارک ابراهیم رضی الله عنه دغه یو بچی پیغمبر علیہ السلام ماریا قبطیه هغه نه پیداو ټول بچی حضور مبارک خدیجه الکبرى نه پیداو دومره مینا او دومره محبت مونږ تاسو له کل کر خپل بیبیانو سره مینه پکار دا محبت پکار دی دا غوی احترام دا غوی تکریم غوی چې د هر خبره سراهنه پکار د انسانو کا تعریف انسانو کا غولټه مور کا غوی سره پکارو کې هاتھ بیٹاو کا کارو کې اور سره لاس ملګری کا کارونه اور سره کا محبت اور سره کا بیمار پرسی او کا تیمرداری او کا نان نفقی د خوراک د سکاک د کپڑو خیال یو ساتي د کور خیال یو ساتي د پلار او د مور خیال یو ساتي د خويندو درونو خیال یو ساتي چې په څومره باندې انسان خوشحاليږي دومره غي سره د مینې او د محبت اظهار وکړه